بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 93 دی او قانون نمبر 22 دی. د ثلاثي مجرد د اخیری قانون دی. ان شاء الله دینه پس بیا ثلاثي مزید فی قوانین شروع کیږي. نن به موږ د شرائف قانون وایو. د شرائف قانون نو د دې قانون خلاصه دا ده چې حرف علت نه حمزه جوړول واجب دي. د حرف علت نه حمزه جوړول واجب دي، خو کله تی جوړول واجب دي نو هغه خبره د مخکې کوي. کله چې د مفاعلو ګورئ دا اول حرف میم باندې فتحه ده، په دویم حرف باندې فتحه ده، په دریم ځای د الف چې دی کنه دې ته د مفاعلو الف وایي. دې ته د مفاعلو الف وایي. نو د مفاعلو د دریم حرف چې دی د الف، د مفاعلو د الف چې دی د دې نه وروسته حرف علت چې راشي، د دې نه وروسته چې حرف علت راشي نو که دا حرف علت اصلي وي که نه نو بیا په هغې کې دوه خبرې دي، او که دا حرف علت زاید وي که نه نو بیا دا د دې حرف علت نه په هر حالت کې حمزه جوړول واجب دي. ګوره دا الف مفاعل دی، دې ته الف مفاعل وایي. د دې الف مفاعل نه وروسته دا عین چې دی که نه د دې عین په ځای باندې که چېرته حرف علت حروف علت درې دي، الف واو یا، خو دا الف پکې همیشه ساکن وي نو دا پکې اکثر نه راځي، بلکې په دې قانون کې خو بالکل نه دی راغلی او ډول راتلی هم نشي پکې. نو د دې الف نه پس چې واو یا وي خو دا زاید وي، زاید، نو د دغه واو یا نه حمزه جوړول واجب دي. بیا یو ځل واورئ، د دې قانون خلاصه دا ده چې حرف علت نه حمزه جوړول، حرف علت نه حمزه جوړول واجب دي. کله چې د مفاعلو د الف نه وروسته حرف علت راشي، د الف نه وروسته حرف علت راشي نو بیا به ګورو چې دا حرف علت اصلي دی او که زاید دی، چې دا حرف علت اصلي دی او که دا حرف علت زاید دی. نو که چېرته دا حرف علت زاید وي، که چېرته دا حرف علت زاید وي نو بیا د دې حرف علت زاید نه په هر حال کې حمزه جوړول واجب دي. په هر حال کې به حمزه جوړی. د هر حال مطلب دا دی یعنی که د مفاعلو دا الف نه دی، دا دریم ځای کې چې دا کوم الف دی، د مفاعلو د دې الف نه مخکې حرف علت وي کنه، یعنی دا فا چې ده کنه، فا چې دام حرف علت وي او دا د الف نه دا وروسته عین چې دی دام حرف علت وي، که داسې راشي او که نه صرف د الف نه وروسته حرف علت راشي بس دقه شان. که د الف نه مخکې حرف علت وي او وروسته حرف علت وي خو دا حرف علت زاید وي نو بیا د دې وروستني حرف علت نه حمزه جوړول واجب دي. او که چېرته د مفاعل د الف نه مخکې حرف علت را نشي بل یو حرف راغی او وروسته ته حرف علت راغی خو دا زاید دی نو بیا هم د دغې حرف علت نه مونږ حمزه جوړو او حمزه جوړول ته واجب دي. نو د مفاعلو د الف نه مخکې حرف علت وي، لکه دا فا ده د دې ځای باندې حرف علت وي، او که نه وي د مفاعلو د الف نه مخکې د حرف علت زاید، مثال لکه ګورئ دا مفاعلو بر وزن طوائلو بر وزن مفاعلو، نو ګورئ په دې طوائلو کې دا الف چې دی دیته د مفاعل الف وایي، دیته د مفاعل الف وایي. په طوائلو کې چې راکم الف دی دیته د مفاعل الف وایي. ټیک شو جی. نو د دې الف نه مخکې وګوره دلته کوم حرف علت دی واو، او د دې الف نه وروسته حرف علت یا ده. نو ګورئ نو تا ته اوس وایي که د دې الف نه د مفاعل د دې الف نه مخکې حرف علت وي او وروسته حرف علت وي نو بیا به هم د دې وروستني حرف علت نه حمزه جوړول واجب دي. او که چېرته د دې طوائلو کې چې راکم الف دی د مفاعل د الف د دې نه مخکې که حرف علت نه وي او وروسته ته حرف علت وي نو بیا هم ته حمزه جوړول واجب دي. نو ګورئ دا طوائلو بر وزن مفاعلو چې په اصل کې طوا ویلو نو ګورئ دا حرف علت دا الف چې دی دته الف مفاعل وایي، د مفاعل الف وایي. نو د دې نه وروسته هم دا حرف علت دی، یعنی وروسته ته یعنی مخکې ته پاتې شو او وروسته هم ته دا حرف علت دی، مخکې ته حرف علت دا واو دی او وروسته هم ته واو حرف علت دی. نو که داسې حالت راشي نو بیا د دې وروستني واو حرف علت دی، د دې واو نه حمزه جوړول واجب دي. او که چېرته د مفاعل د الف نه مخکې واو نه وي، حرف علت نه وي
نو واو یو نه یا بل یو حرف راشي نو او وروسته ته حرف علت وي نو بیا به مونږ د دغې حرف علت نه حمزه جوړو لازمي به جوړو د دې نه حمزه جوړول بیا واجب دي لکه او چې د مفاعلو د الف نه مخکې حرف علت نه وي د هغې مثال شرائفو وګوره دا شرائفو کې کوم دا الف ته کنه دې ته د مفاعل الف وایي د دې الف نه مخکې وګورئ دا را ده دا حرف علت نه دی حرف علت صرف درې دي واو الف او یا خو الف پکې نه راځي یا به واو راځي یا به یا راځي ټیک شوه نو وګورئ د دې مفاعل د الف نه مخکې وګوره را ده دا حرف علت نه دی او وروسته ته یا ده دا شرائفو نه دی دا اصل کې دی شرایفو ٹھیک شو نو د مفاعل د الف نه مخکې حرف علت نشته او وروسته ته حرف علت نو اوس دا حرف علت زائد دی زائد اصلي نه دی زائد دی نو اوس په د دې حرف علت نه موږ حمزه جوړو او دا حمزه ته جوړول واجب دي دا عجائزو نه دی عجائزو په دې کې د عجا د جیم نه وروسته وګوره دا الف ته دې ته د مفاعل الف وایي نو د دې مفاعل د الف نه مخکې جیم دی دا حرف علت نه دی او وروسته ته یا ده نو دا حرف علت دی دا عجائزو اصل کې دی عجاوزو دا واو حرف علتو نو موږ د دې نه حمزه جوړه کړه ځکه دا زائد دی اصلي نه دی او رسائلو نه دی دا اصل کې دی رسایلو په دې کې دا کم الف چې دی دا یو الف نو دې ته د مفاعل الف وایي نو دا الف چې دی د دې نه وروسته وګوره سین دی وروسته ته تیر شو او یعنی مخکې سین تیر شو او وروسته ته دا یا ده یا نو د دې یا نه یا حرف علت ته د دې نه حمزه جوړول واجب دي ټیک شوه ځکه دا یا حرف علت چې دی دا اصلي نه دی نو شرائفو عجائزو رسائلو بر وزن مفاعلو دا درې وانه د مفاعلو په وزن دي څنګه چې مفاعلو دی د قشان شرائفو عجائزو رسائلوم دی نو دا شرائفو په اصل کې شرایفو وګورئ د دې الف نه وروسته دا یا راله یا حرف علت نو د دې نه موږ دلته کې حمزه جوړ کړو حمزه جوړول واجب دي عجائزو کې چې راکم الف ته دا یو الف د دې الف نه وروسته حرف علت راغی مخکې ته نشته که مخکې ته حرف علت وي بم دې رستی حرف علت نه حمزه جوړه او که مخکې ته حرف علت نه وي بیا هم دې رستی حرف علت نه حمزه جوړه په هر حال کې به د الف نه وروسته چې کوم حرف علت وي د دغه حرف علت نه به حمزه جوړه د مخکې نه به نه جوړه خو بشرط دا چې دا حمزه دا حرف علت زائد وي اصلي نه وي اصلي کې بیا بل شرط دی او په دې حرف علت زائد کې شرط دا دی چې د دې حرف علت کې چې راکم د مفاعلو دا کم الف ته د دې نه چې وروسته حرف علت وي او دا اصلي نه وي دا زائد وي نو بیا به هم د دې حمزه نه موږ د دې حرف علت نه موږ حمزه جوړو او که د دې الف مفاعل نه وروسته یعنی مخکې ته حرف علت وي او که نه وي خو چې وروسته ته وي که مخکې ته حرف علت نشته وګوره په عجائزو کې د دې الف نه مخکې دا جیم دی دا حرف علت نه دی خو وروسته ته حرف علت واو شته نو اوس د دې واو نه حمزه جوړول واجب دي په رسایلو کې وګوره دا الف چې دی که نه د مفاعل دا الف چې دی دې ته الف جمع مکسره م وایي ټیک شوه نو دغه م ورته ویلی شي او دا همیشه په اسم د مؤنث اسم فاعل هو چې مکسر وي سالم نه وي او د صفت مشبه کې چې کوم اسم فاعل د صفت مشبه کې چې کوم د مؤنث جمع راځي او مکسر وي نو هغې به دغه وزن جوړیږي ښه په هغې کې دا قانون جاری کیږي د شرایفو قانون پکې جاری کیږي اوس رسائلو کې چې دا کوم الف دی د دې الف نه وروسته یا حرف علت شته نو اوس د دې یا حرف علت نه حمزه جوړول واجب دي دا مفاعلو چې کوم الف ته د دې نه وروسته چې حرف علت راشي که دا واو وي او که یا وي دې نه حمزه جوړول واجب دي خو شرط دا دی چې دا حرف علت زائد وي اصلي نه وي ټیک شوه دا قانون خو ختم د دې قانون کې دا یو حصه ختمه شوه د حرف علت زائد اوس د حرف علت اصلي خبره را روانه ده او که چېرته د مفاعلو د الف نه وروسته حرف علت اصلي وي نو بیا به ګورو که چېرته د مفاعلو د الف نه مخکې هم حرف علت وي که د الف نه مخکې هم حرف علت وي او وروسته هم حرف علت وي نو بیا د دې حرف علت اصلي نه حمزه جوړول واجب دي ټیک شوه لکه قوا ویلو
په دې کې چې دا کم الف ته کنه دیتا د مفاعل الف وای خو ګوره دا د دې الف نه وروسته چې راکم حرف علت ته کنه نو دا اصلي دی زائد نه دی نو چې کله د دې مفاعل د الف نه وروسته حرف علت زائد وي اصلي وي اصلي نو بیا پکې شرط دا دی چې د دې الف نه به مخکې حرف علت وي او وروسته به هم حرف علت وي نو بیا به د دې وروستني حرف علت نه حمزه جوړول واجب دي شرط پکې دا دی چې کله حرف علت د مفاعل د دې الف نه وروسته حرف علت اصلي وي نو بیا شرط دا دی چې د دې مفاعل د الف نه به مخکې حرف علت وي نو دلته واو دی او وروسته به هم حرف علت وي نو دا یا ده ټیک شوه واو دی واو قوا ویلو دی دا قوا ایلو چې دی که نه دا قوا ایلو دا په اصل کې دی قوا ویلو نو ګورئ د دې الف نه مخکې حرف علت دی او وروسته هم حرف علت واو دی دواړو کې مخکې حرف علت واو دی وروسته هم حرف علت واو دی ٹھیک شو نو خدا حرف علت چې دی دا اصلي دی اصلي نو اوس د دې حرف علت نه حمزه جوړول واجب دی د دې حرف علت نه حمزه جوړول واجب دی او بوای اعو چې دی بوا اعو دا په اصل کې دی بوا یعو نو ګورئ د دې الف نه مخکې حرف علت واو دی او وروسته هم حرف علت شته دی یاده نو اوس ګورئ خدا حرف علت د وروستی حرف علت چې دی دا اصلي دی اصلي نو اوس د دې حرف علت نه حمزه جوړول واجب دي خو چې کله د الف مفاعل نه وروسته حرف علت اصلي وي نو بیا به پکې شرط دی چې د دې الف نه مخکې هم حرف علت وي وروسته به هم حرف علت وي ٹھیک شو او په حرف علت زائد کې دا خبره نشته که وروسته ته حرف علت که مخکې ته حرف علت وي او که نه وي خو چې وروسته ته حرف علت وي ٹھیک شو هغه په حرف علت زائد کې شرط او په حرف علت اصلي کې شرط دا دی چې د مفاعل د الف نه مخکې هم حرف علت وي وروسته هم حرف علت وي نو بیا پکې دا قانون جاری کیږي ٹھیک شو اوس بله خبره وورئ او که چېرته د مفاعلو د الف نه مخکې حرف علت نه وي د مفاعلو کې چې دا کوم الف دی د دې الف نه مخکې حرف علت نشته او وروسته ترې نه حرف علت وي نو بیا پکې دا قانون نه لګي دا قانون پکې بیا نه جاری کیږي چې د مفاعلو د الف نه مخکې حرف علت نه وي لکه مقاولو وګوره په دې مقاولو کې دا الف حرف علت دی د مفاعلو الف دی خو د ده نه وګورم وروسته مخکې دغه تیر شو قاف قاف حرف علت نه دی او وروسته ته حرف علت واو اصلي دی نو دلته کې اوس پکې دا قانون نه جاری کیږي مقاولو کې قانون نه جاری کیږي ځکه دا کم حرف علت دی د الف نه وروسته دا اصلي دی اصلي نو د ده نه اوس مونږه دا قانون پکې نشو جوړولی دا قانون پکې نه لګي د ده نه مونږه حمزه نشو جوړولی نو په دې کې قانون نه جاری کیږي ټیک شوه اوس نوٹ واوره نوٹ یو نوٹ یې راته لیکلی په مصائبو کې وګورئ په مصائبو کې چې راکم الف دی دا د مفاعل الف دی ټیک شوه د مفاعل الف دی نو د دې نه مخکې حرف علت نشته او وروسته ته حرف علت شته دی او دا حرف علت اصلي دی نو په دې مصائبو کې دا قانون د قاعدې خلاف لګېدلی دی د قاعدې خلاف پکې جاری شوی دی ځکه چې دا د مصیبتون جمع ده دا مصائب چې دی دا د مصیبت جمع ده او د الف نه مخکې حرف علت نشته نو شرط پکې هم موجود نه دی خو بیا پکې هم د قاعدې خلاف قانون جاری شوی دی د قاعدې خلاف پکې بیا قانون جاری شوی دی نو اوس وګورئ لکه اوس موږ سره دی طوا ویلو نو اوس وګورئ دې کې دا الف چې دی دې ته د مفاعل الف وای نو د دې مفاعل د الف نه مخکې حرف علت دی او وروسته هم حرف علت دی خو دا وروستنی حرف علت دا زائد دی اصلي نه دی نو په دې کې به اوس د دې واو نه دا وروستی د الف نه وروسته چې کوم حرف علت واو دی د ده نه حمزه جوړول واجب دي نو دا به مونږ وایو طوا ایلو د طوا ویلو نه مونږ سره څه شو طوا ایلو ځکه چې دې کې دا حرف علت دا زائد دی اصلي نه دی صحیح شوه او همدقه شان بل یو مثال لیکو چې د حرف علت اصلي وي
زائد وي زائد حرف علت زائد وي او د الف نه وروسته وي او مخکې ته حرف علت نه وي نو ګورئ دواړه قسمه مو لیکل د الف نه مخکې حرف علت دی وروسته هم ته حرف علت دی خو دا وروستنی حرف علت دا زائد دی نو بیا د دې وروستني حرف علت نه واو جوړول واجب دي او اوس بل یو د زائد یو مثال لیکو شرائفو چې دی که نه شرائفو دا اصل کې دی شرائفو ٹھیک شو نو ګورئ د دې الف د مفاعل الف ورته وایي د دې مفاعل د الف نه وروسته را ده دا حرف علت نه دی مخکې ته را ده دا حرف علت نه دی او وروسته ته یا ده دا حرف علت دی خو دا یا چې ده دا زائد د زائد حرف اصلي نه دی ٹھیک شو حرف علت اصلي نه دی دا حرف علت زائد دی نو اوس د دې حرف علت نه حمزه جوړول واجب دي نو دا شرائفو به موږ څنګه وایو شرائفو به وایو دا به موږ شرائفو وایو دا خو د زائد خبره شوه اوس د اصلي خبره پکې دا ده چې ګوره چې کله حرف علت د الف د مفاعل د الف نه وروسته حرف علت وي او اصلي وي نو بیا چې پکې دا قانون جاری کېږي نو هغې دپاره شرط دا دی چې د دې مفاعل د الف نه مخکې به هم حرف علت وي او وروسته به هم ته حرف علت وي که چېرته مخکې ته حرف علت نه وي او وروسته ته حرف علت وي نو بیا به پکې دا قانون نه جاری کېږي نو چې کله پکې قانون جاری کېږي د هغې زه مثال درته لیکمه ګوره اوس دا قواویلو دی قواویلو نو ګورئ په دې قواویلو کې دا الف د مفاعل الف دی د مفاعل الف نو د دې مفاعل د الف نه مخکې حرف علت واو دی او وروسته هم ته حرف علت واو دی خو دا حرف علت واو چې دی دا وروستنی دا اصلي دی اصلي نو اوس ګورئ د دې کله چې حرف علت اصلي وي نو بیا شرط دا دی چې د دې الف نه مخکې به هم حرف علت وي او دا وروسته به هم حرف علت وي نو چې کله داسې الف نه مخکې وروسته حرف علت وي که نه نو بیا به د دې واو نه مونږ حرف علت د دې حرف علت نه به مونږ حمزه جوړو نو دا قواویلو چې دی د ده نه به مونږ اوس مونږ جوړه کړو قواعلو ٹھیک شوه نو د قواویلو نه مونږ سره قواعلو شو او رسایلو دی رسایلو د نه به مونږ رسا دا ښکته بوایعو دی بوایعو نو د الف نه مخکې حرف علت واو دی او وروسته هم د حرف علت یا ده خو دا اصلي ده نو شرط پکې دا دی چې کله حرف علت اصلي وي د الف نه وروسته حرف علت اصلي وي نو بیا به د دې الف نه مخکې حرف علت وي وروسته به هم د حرف علت وي نو بیا پکې دا قانون جاری کېږي که مخکې د حرف علت نه وي او وروسته د حرف علت وي او دا حرف علت اصلي وي نو بیا پکې دا قانون نه جاری کېږي لکه مصائبو دی مصائبو په دې کې دا قانون جاری کېدل نه پکار خو دا د قاعدې خلاف دې ته شاذ وایي شاذ چې دا خلاف القیاس او د قاعدې خلاف پکې دا قانون جاری شوی دی نو اوس ورته مونږ څه ویلی نه شو د عربو خپل قانون دی بس هغې څه وکړه د قاعدې خلاف هم اکثر پکې لاړ شي نو مصائبو چې دی دا د قاعدې خلاف پکې دا قانون جاری شوی دی نو د دې قانون خلاصه دا ده کله چې د مفاعلو د الف نه وروستنی حرف علت وي او دا زائد وي ٹھیک شوه زائد وي نو بیا د دې حرف علت نه حمزه جوړول واجب دي که د دې مفاعل د الف نه مخکې بیا حرف علت وي او که نه وي خو وروسته د حرف علت زائد به وي نو بیا به پکې دا قانون جاری کېږي یو خبره شوه دویمه خبره کله چې د مفاعل د الف نه وروسته حرف علت راشي او هغه اصلي وي نو بیا شرط دا دی چې دا قانون پکې جاری کېږي نو هغې لپاره شرط دا دی چې د دې الف نه مخکې به هم حرف علت وي او وروسته به هم د حرف علت زائد وي اصلي وي اصلي نو بیا پکې دا قانون جاری کېږي نو دا زمونږ د ثلاثي مجرد قوانین ټول ختم شو 22 قوانین پوره شو او انشاءالله دې نه پس به مونږ د ثلاثي مزید فی ابوابو قوانین شروع کو او که کوم چاته پکې دا څه مشکل وي نو هغې بیا په کمنټ کې تپوس کولی شي او انشاءالله د هغې به تاسو ته مثبت جواب ملاویږي نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام